Pagamba
وليدا او خپل جبه نوې ورو پکاني زه د نن ورځې په مناسبت سره د ټولو نه مخکې الله صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي یو څو خبرې تاسو سره شیر کړي. الله صاحب तमाम दुनिया की
او د کلچر د طرفه د عوامي نشر پارټۍ دا پروګرام په دې ټول کې روان دی. مګرو مورنۍ ژبې دا هغه د بنګال د ځوانانو چې کوم تسلسلو چې کومه قرباني ورکړې وه نو هغه تسلسل روان دی. نن په تمامه دنیا کې دا ورځ لمانځل کېږي چونکې په دنیا کې 2700 ژبې 2700 ژبې ویل شي خو زموږ ژبه چې ده پښتو ژبه ده. وایي پښتون د پښتون نه په پښتو کې پوښتنه وکړه، پښتون د پښتون نه په پښتو کې پوښتنه وکړه. وایي پښتونه ستا له زړه مینه له چا سره ده؟ پښتون ته په پښتو کې ځواب ورکړو چې ته پښتون یې زما له زړه مینه له تا سره ده. پښتو ژبه یو خپل تاریخ لري، پښتون قوم یو خپل تاریخ لري. په دې وطن په ملک کې که ته هر ملک ته راشې نو تا ته به پکې دا د جنت ژبه مېلاوېږي، پښتون به درته مېلاوېږي. او ته یقین په خدای وکړه خو نورې زر قسم ژبې شي خو په داسې ښار کې چې ناشنا ښار وي ته ورته نه وې تللی او دا د مور ژبه هغه ژبه چې په کومه ژبه کې تا ته د مور اللهو ویلی وایي اللهو شه اللهو شه دا مورنۍ ژبه دا زموږ او ستاسو ذمهواري ده، د دې مشرانو ذمهواري ده چې موږ خپلو ځوانانو ته خپلو مشرانو ته د پښتو لټریچر ورکړو، د پښتو ادب ورکړو. چې د دې موږ ته باجبه بلکې ډېره ته خپله ژبه هم نشته. د بهر نه راوستې ده وایي دا به زموږ قومي ژبه وي. په دې پاکستان کې د یو قوم ژبه هم نه ده دا پورې دا اردو چې زموږ ژبه وه. نو عوامي نیشنل پارټي دا ولې ورځې ده دا ډیمانډ کوي لګیا ده چې په مورنیو ژبو کې دې تعلیم او تربیت وشي او دا مورنۍ ژبې چې دي دا د کم از کم سرکاري ژبې وګرځولی شي په دې ملک کې. باچا خان رحمت الله علیه په کاوشونو ډېر بدقسمته خلک د غازي امان الله خان په دور کې پښتو چې دا سرکاري ژبه قرار شوې ده د دې نه مخکې د هغې سرکاري ژبه هم فارسي وه، دري ژبه به ورته ویله. باچا خان بابا چې کله د جنګ آزادۍ په دور کې هجرت وکړو افغانستان ته لاړ ورته هغه حالات وکړو نو باچا خان بابا غازي امان الله خان ته وایي چې داسې کې ته پښتون یې او دا ملک د پښتنو دی او تا پکې سرکاري ژبه چې ده هغه فارسي جوړه کړې نو د هغې نه بعد هغه یو اډر جاري کړو دواړه ژبې سرکاري کړې. نن پښتون سرکاري ژبه ده او فارسي سرکاري ژبه هغوی ورته دري ژبه وایي که ورته وایي خو بهرحال د فارسي سره مناسبت لري. نو عوامي نیشنل پارټۍ او باچا خان بابا چې کومه خبره کوله نو هغه همدغه خبره وه چې کوم خلکو له خپله ژبه سپکه شي د هغه قوم سپک شي او چې د کومو قومونو ژبه ورکه شي د هغه قوم په دنیا کې د هستۍ نه میټوب شي هغه ورک شي. نو د دې وجې نه زما په خیال سره چې مونږ په داسې ملک کې ډېره وي چې په هغې ملک کې اوس راته بله یو ژبه راولي وایي دا به زده کوئ تر اوسه پورې راباندې انګریزي مسلط کړې وه ولې چې دا نورې ترقي چې دي ساینس علم چې دی دا په پښتو کتاب کې نشته هلکه د هغه انګریزي نه تاسو په پښتو کې ټرانسلیشن وکړئ که نه ولې نه کوئ یعنې دا تعلیم په پښتو کې نور کړی کېږي خو د دوی مقصد هم هماغه و چې د دوی خپلې ژبې ختم شي. دوی خو موږ نه پاکستانیان جوړول قومونه غږول چې موږ یو پاکستانیان یو قوم یو جبکې حقیقت داسې ده نه قومونه چې دي هغه د ژبې او د کلچر په بنیاد د جغرافیې او د ثقافت په بنیاد جوړېږي. نو موږ قومونه خو ختم دوی نه کړی شو لیکن د دوی نه اوس دغه لارې چارې خطا شوي دي اوس یې پکې چاینا راوستې وي چاینا به زده کوو څو ژبې به زما د ماشوم زده کوي او خپله ژبه چې دا زما هغې ته به زمانو توجه نه نو زموږ ډیمانډ دی په نن ورځې باندې دا چې موږ ته دا رایټ راکړی شي دا اقوام متحده د دستور مطابق چې موږ په خپلو ژبو کې زده کړې وکړو په خپلو ژبو کې تعلیم او تربیت حاصل کړو چې پته ولګي چې موږ هم یو
چې موږ لدې په خپلو ژبو کې پښتنو له کم از کم تعلیم او تربیت ورکړی شي، زموږ ژبه د سرکاري نصاب ژبه وګرځولی شي. دوی له شرم پکار دی. هندوستان زما په پړوس کې دی، هغه د خپل نصاب کې شامله کړه پښتو، او دی په ما پسې چینی راولي چیني ژبه چې دا به ته په نصاب کې شاملو، او دا د دې ژبې چې دي نو دا هسې بس اخوا دېخوا ژبې دي. او اردو دا هغه ځای نه په موږ راوستې ده، د هندوستان نه اردو راوستې، جبکې دا د دې د خلکو ژبه نه ده. نو موږ منلې ده چې دا رابطې ژبه یې منو، خو قومي ژبه قطعاً موږ دې ته تیار یو چې هغه قومي ژبه ومنو. زموږ قومي ژبه پښتو ده، او پکار دا دی چې هغې ته هغه مقام ورکړی شي په ژبو کې چې کوم د هغې رایې جوړېږي، حقې جوړېږي. ډېر مننه، شکریه. د پښتو د ګلو هارې په غاړه چې خوشحال مې د اورنګ د زندان راغی، ګوره سترګې مې چې ډکې ډکې کېږي، نوم د تک په خوله ونښ د باران راغی. عوامي نیشنل پارټۍ د صوبه سند جنرل سیکرټري یونس ګونیری صاحب، مرکزی لیبر سیکرٹری امیر نواب صاحب، مرکزی کمیٹی ممبر رانا گل آفریدی صاحب، عالمزیب آدائی صاحب، جانزیب گونیری صاحب، امیر گل اروڑی صاحب، اور د عوامی نیشنل پارٹی صوبائی کلچر سیکرٹری نور اللہ اچکزئی صاحب، داغا ٹیم دزیرو سیکرٹری ثقافت، اور د عوامی نیشنل پارٹی ډیرو غیرتمندو درنو او خوږو ملګرو، لکه څنګه نن په بین الاقوامي سطح باندې نن عالمي ورځ ده د مورنیو ژبو. زه به دا ووایم چې د بنګالي قوم په پوره دنیا دا احسان دی چې هغوی د خپلې مینې په ټکر، د خپلې قربانۍ په ټکر په پوره دنیا باندې دا یوه خبره تسلیم کړه چې د مورنیو ژبو اهمیت تسلیم کړي. ماهرین تعلیم او ماهرین نفسیات په دې خبره متفق دي چې ماشومانو ته په هغه ژبه کې تعلیم ورکوئ په کومه کې چې ماشومان خوب ویني او ماشومان په خپله مورنۍ ژبه کې خوب ویني. یو بل دانشور دا خبره کوي چې که ته یو ماشوم ته د هغه مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوې، دا داسې ده چې د بادامو نه چلکه لري، او که ته ورته په بل لینګویج کې تعلیم ورکوې نو دا داسې ده که په هغه باندې د چلکې سره بادام خورې نو د هغه د هاضمې به څه حال وي. ملګرو، یوه تاریخي واقعه پیش کول ضروري ګڼم چې د افغانستان سفیر و په امریکا کې، نو د هغه خپله بچی په سکول کې داخلوله، د بچی نوم یې و اوږی. نو چې څه وخت یې هغه سکول ته خپله ماشومه بوتله، نو هغوی ورته وویل د سکول منیجمنټ چې که دا نوم تاسو تبدیل کړئ، بدل یې کړئ د اوږی نوم. هغه ورته ووایي چې نه، مونږ افغانان چې په کوم ځای هم ژوندون کوو، خپل انفرادي حیثیت سره د خپلې ژبې سره د خپل ثقافت هغه شانتې برقرار ساتو. نو هلته په امریکې کې د باچا خان خوریو پاتې کېدو پروفیسر جانزیب نیاز صاحب، نو هغه دا خبره د هغوی سره ذکر وکړه. نو جانزیب نیاز صاحب ډېر په سختۍ سره هغوی ته وینا وکړه چې قطر چې د خپلې بچی نوم بدل نه کړي. د هغې نه پس جانزیب نیاز صاحب د اوږی په نوم باندې یو نظم ولیکلو، او هغې کې هغه بچی ته وایي چې ته د دې دور، ته د دې وخت ملاله یې، لکه یوه په تاریخ کې په میوند کې ملاله وه او ته د دې دور ملاله. ملګرو، که مونږ د باچا خان په
पकमा जब द तिजारत द मैशत जबवी और पजब कमा जब की लिख लुवस्त की देर जब द वक्त तरह तरह पखत में दो ओ वक्तो दासी तारीखी जब अदा जब अदा हुआ है कि यकीनन पति डेर सख्त वक्त रागले दे खुदा द चाप लार हम नशवा खत्म वाला वक्तो जवाब यो तारीखी वाक़यात चे मुशायरा परेड पाकिस्तान की अवे शायरा में तो कोई चिता सुपल कलाम रवास होए नो ये पुख्तून शहर के पल कलाम खोले करो पाही की पमकता के आखिरी वीडियो चे आखिर पुख्तून यम दमेलमा कदर ईमान गणम नो आला रेडियो पाकिस्तान ची तुम अफसर व हदीस संग तकड़ो तो ये ढेर का कलाम दे लिखले दे खुदा पुख्तून तक वरना बस अब तो वही जसो कम अब यदि वो तो वही मेलमा से को दो कुमनो के दायो को पुख्तानो क्या यो अरबो के वही मसला दे हल करा दती सरविचे अरब बोली कचे आखिर अरब यम द मिलमा कदर या मुसलमान यम द मिलमा कदर ईमान गणम तो ये कोन मुसलमानान के मिलमा के नष्ट द बी कुमनो के ला वी यता अरब होया नो द पुख्तून शहर वो तो वही चोरा बा खास्ता करम और सुमरा भाई वठो का जोड़े जे टोल कलाम द पुख्तो के हुआ म नक्ता के जवाम चे आखिर अरब यम द मिलमा कदर ईमान गणम नो आला मजबूर शो तो ये दला शाने वा आखिर पुख्तून नो मोंग चे पाराम नास जुदा जमंग मशरानो कुर्बाने वर कड़ी दी शायरानो तकलीफुन दे कड़ी दी साइंटिफिक इन्वेंशन चे बकमा जब की आला जब सर्वाइवल करवलिशी साइंसी इजादात चे की लका मोंग वो चे रेफ्रिजरेटर दाची चाय जात कड़े दे पले जब नो में वर कड़े दे या फ्रिज वर तो वैदा सिनो डेर नमूने दी एयर कंडीशन द हवा द यखदल वाला अदे नोजा पले खबरे रा मुख्तसर कोम जमों जबे ता रियासत तवज्जो नवर के मोंग द पले जबे खिदमत को मोंग द पलो शायरान व द पलो लिखवालो हौसला अफजाई को च जमों द शायरान द लिखवा बेलाव स द पले जबे खिदमत के दले द परा लिखी नोजा पले खबरे द स्वात जबे द ताणी हो शायद आगाद पुख्तो के एडमिन डायरेक्टर हो प्रोफेसर मोहम्मद नवाज ताहिर साहब दे आगप आशार वाले दहपले खबरे रखतमोम मलकरो ताहिर से दमोसम पबदलो बहक लवाई कोई जस्ता द हिजरान किसे जड़ेश में वाले तरह नकले बिया दस परली उरद नजदेश में वाले तरह नकले ताको वेल चस्परले राशि दर बशमा बूटी जरगुन शु सांगेश नेश में वाले तरह नकले ताको वेल च पत्तान की सुर्खियों लगी तुतान पाखा सांगे तरनेश में वाले तरह नकले और मावे जमा बजनाजब आखिर पे होकड़ी जमा पगोर लग हादेश पे वाले तरह नकले तायर हम स्वरो आखिर पाते लफगो संदरो टोलेश पे उरदे बेमजेश पे वाले तरह नकले तेरा मनाना टेक्टर जमाना वाक़े मुक़र्रिरीन पढ़े था अंदाज के जनन्ने औरत को मुनासिबत सरा राखों ख्याल को इज़हार को जब दूर हुए तुम कौम अक्ल जब बंदे वो साथला कौन बंदे पर दिखेगी और चिकम फल को अक्ल जब ये रखड़ा आपको लड़की यकीनन जंग जब तारीख देर जोड़ ले शपगनी दरका तारीख लड़ी और बड़े तारीख की देर फल अखपल ऐसा अच्छा बोले दा पुख्तून तरक़ाई लपारा हो ज़बरदस्त चिपा मुनज़्ज़म तरीक़ा बांधे समझ जमा ये बंदरी तारीख़ी खबरें हो गई तो पते के शर निश्ता तो मड़ाना की पुख्तूरा की जंग की फतह की मुंगा अखपल लियो तारीख लो लेकिन दंग बदकिस्मती दा चितका जंग मशरान हुक्मरानान कड़ी दी
د اسلام خدمت یې کړی دی، د مذهب خدمت یې کړی دی. حکومتونه په ښه انداز چلولي دي. تاریخ ګواره تاسو وګورئ، شیخ شاه سوري تاریخ ته وګورئ چې په پوره مرې صغیر کې نه چې په پوره دنیا کې د هغه یو نوم دی، د هغه د ترقۍ، د هغه د نظم، د هغه د خدماتو، د دې نه څوک انکار نشي کولی. ولې بل طرف ته د ژبې په حواله باندې ډېر په معذرت سره به زه دا ویم چې چا څه نه دي کړي. که هغه زموږ مشر احمد شاه ابدالي صاحب دی، که هغه نور مشران دي او که نور مشران دي، تر دې حده پورې چې موږ افغانستان د خپل نکاح وطن ګڼو او حقیقت هم دغه دی. د هغې حکمرانانو هم د خپلې ژبې لپاره هېڅ نه دي کړي. لنډه ده چې کله داود وزیر اعظم د ظاهر شاه په وخت کې او ته دوره وکړه د ایران، نو هلته ورته رضا شاه پهلوي یو پیغور وکړو چې ته تاسو مړه څه افغان کوئ، تاسو خپله ژبه نه لرئ، زموږ فارسي ستاسو ژبه ده. د هغې نه چې هغه واپس راغلی، نو بیا د هغه سترګې یې یخې شوې. دې کې بیا شک نشته چې هغه په خپله باندې پښتون وکړه، فارسي دی، خو چې د هغه یې نه واپس راغلی بیا خدمت کړی دی. پښتو اکیډمۍ بیا هغه قایمه کړې ده او هلته د پښتو بیا چې څونه کېدی شوه دا هغونه هغه ورته سټارټ اخیستی و. خو بیا هم کومه سرکاري ژبه چې څه ته وایي په بین الاقوامي ژبه کې د شمولیت لپاره هغه واحد سړی و، هغه نور محمد ترکی و. چې کله هغه راغلی نو هغه دا اعلان وکړو چې د افغانستان ژبه به پښتو وي او بیا په خپله باندې عملي ډول باندې په اقوام متحده کې کله خطاب کوو نو په پښتو کې کوو. او په هغه ورځ باندې بیا بین الاقوامي اعلان وشو چې نن په بین الاقوامي ژبو کې د یوې ژبې اضافه وشوه، هغه ژبه پښتو. نو د هغه وخت نه مسلسل زموږ دې کې شک نشته. زما دې ملګري ته د نصاب خبره وکړه، د نصاب نه د ایستو هغه خو پرېږده. تاسو ته به یاد وي په ټي وي باندې هم راغلي چې موجوده وزیر اعلی پرویز خټک هغه وایي ما ته د پښتو خبره مه کوئ، څوک چې د پښتو خبرې کوي زما په نیت کې ټاکي. شرم داسې حکمرانان چې موږ لرو د هغو نه موږ څه توقع وساتو. بېشک زه په دې باندې بلکل قوي یم. زه دې اطلاعات ورکوم خپل تېر حکومت ته چې هغو ته ډېرې مسلې وې. د پښتونخوا د نوم مسله وه، د 18 ترمیم مسله وه، په اسکول کې د نصاب د دې حده پورې په هغو کار کړی دی. ولې د کوم شي چې ضرورت دی نن په پوره پاکستان کې واحد سل صوبه ده چې دلته سرکاري ژبه هغه سندي ده، نه په پنجاب کې ده، نه په سرایکي بیټ کې ده، نه په بلوچستان کې ده او نه په پښتونخوا کې ده. نو زه د خپلو مشرانو نه دا هیله لرم چې دا پرې خدای کله مقرره وسته پکار ده چې مونږ پښتو ژبه کم از کم په پښتونخوا کې او په جنوبي پښتونخوا کې چې هغې ته مونږ د سرکاري ژبې هغه ځای ورکړو او هغه دا خلک لاګو یې کړو. ولې چې سرکاري ژبې مقصد دا دی چې ستا په تعلیم دا په کورنۍ ژبه کې، ستا عدالت به چلېږي په کورنۍ ژبه کې، ستا حکومت به چلېږي په کورنۍ ژبه کې، ستا تجارت به چلېږي په کورنۍ ژبه کې. نو د دې اهمیت دا دی. کله چې زمانه په دې کې شک نشته، ډېر خلک نن که مونږ دا وایو چې زموږ ژبه ژوندی ده، نو بنیادي خبره دا ده چې زموږ شاعرانو ژوندی ساتلې ده، زموږ مشرانو ژوندی ساتلې ده، زموږ باچا خان چې کوم دی په تاریخ کې اول ځل پښتون رساله چې هغه ایستلې وه دا د څه لپاره؟ د دې لپاره چې خپله مورنۍ ژبه ژوندۍ کړي. هغه په خپلو ښوونځو کې کوم چې سکولونو په هغې کې به په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوو. نو ټیک ده هغه خدمت کړی دی، ولې د سرکاري سرپرستۍ ضرورت او زه به دا وایم چې د ټول نه غټ خدمت هغه شاعرانو کړی دی. پښتو ژبه که تاسو وګورئ موږ ته په تاریخ کې میلادي اړتیا په شاعرۍ کې میلادي هغه شاعرانو د وجې نه موږ ته نن هغې د هغې اهمیت او هغه ژوندی ده.
ملګری اکثر لاشي وایي ضروري کارونه ټول خلک لري خو دا ورځ کله کله راځي نن به تاسو دلته ادارې ګروپ ټول ملګري ښه په جواب باندې د دې شاعرانو ملګرو موږ سره ابتدایي کوو ولې زه پښتو د ضروري کوي څنګه دا ژبه موجود او شته په دې کې په نړۍ کې نو دا زموږ د ادیبانو لیکوالو او د شاعرانو په وجه باندې موجود ده او چې نن ادیبان ناست وي شاعران ناست وي نو زما غوندې یو سیاسي طالب علم ته دا حق نه رسېږي چې هغه د پښتو په ژبه باندې او په هغې باندې په دومره لویه ښه طریقې سره چې دا ریکم دلته بیانې وشوه نو په کار ده چې د هغې باندې نور وخت ستاسو واخلم او دلته ډېر ملګري شاعران راغلي دي نن زموږ کوشش دا په کار دی چې موږ دا ملګري واورو دلته کښېنو او د دې شاعرانو موږ څه واورو یو څنګه چې موږ داسې کیله وکړه دا په ځای ده چې په کار دا وه موږ کوشش نه دی کړی د موږ نه زه خپل د دې کلچر د زندو او د صوبې د ټولو کلچر سیاسیانو ډېر زیات شکرګزار یم چې نن یې د دې دومره لویه ورځ په وجه دا دومره لویه ورځ نن درته منځي او دنیا ته د نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې د عوامي نېشنل پارټۍ کلچر وینګ نن موجود دی خو د بده مرګه چې د دې سره د عوامي نېشنل پارټۍ د ملګرو تعاون نه دی شوی چې په کار به چې دا حال او دا چلند ډک وي او ملګرو موږ دا سوچ کړو چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی دوی په سوشل میډیا خپل میسج چلولی دی خلکو هغه کې دلچسپي نه ده اخیستې او بله دا ډېره د افسوس خبره ده چې نن د سوشل میډیا هر سړی پښتو کې ناست دی دا د پښتو صفتونه دي دا د پښتو باندې لوی لوی هر سړی لګیا دی لیکل کوي او عملاً څوک دې ته نه دی تیار چې هغه نن په مختلف ځایونو کې د سیمینار په شکل کې په داسې په ناسته کې خپل شرکت وکړي هر سړی صرف پښتو کې ناست دی خپل وخت اوږده ورکوي صرف دوه او څلور لینونه په سوشل میډیا ورکوي او کوشش کوي چې ځان په دې کې شریک کړي نو زما په خیال چې تر کومه پورې موږ عملاً دې ته کار نه ویلې موږ دې ژبې ته خپله ژبه نه ویلې او موږ تر هغې پورې دا ژبه سره کې ګران کار دی او ملګرو نن قومونه په ژبه او په خپل ثقافت او په کلچر باندې ژوندي پاتې کېږي او په دې ملک کې په دې خطه کې که تاسو وګورئ نو زما په خیال چې ډېر په څلورو کاله دلته مغولو حکمراني کړې ده نو چونکې دا خپله ژبه نه وه نو په دې وجه نن په دې ټوله خطه کې د مغولو حکمونو ارزښتونه باندې پاتې شوي د پښتو ژبې بنیادي طور په دې کې زمانه مخکې وویل کېدی شو چې زموږ مشرانو زموږ حکمرانانو که هغه زموږ لوی وطن افغانستان یا په دې ملک کې زموږ مختلف دلته کې ریاستونه پاتې شوي دي نو ما مخکې دا خبره زده کړې وه چې د ریاست سوات نه علاوه په یو ریاست کې یا په یو بل کې د پښتو ژبه درباري ژبه نه ده پاتې شوې صرف یو سوات سټیټ و ډېر وړوکی سټیټ و او خپله ژبه چې دا هغه ژوندۍ ساتلې وه د لیک په شکل کې او د عدالتي په ژبه کې دا پښتو وه افغانستان کې په څلورو کاله چې څنګه هسټري ده او تاریخ دی موږ حکمران په پاتې شوي خو ژبه حکمرانه ده پاتې شوي او نن دغه جګړه تر دې ځای پورې راغلې ده که چېرې ژبه په اقتدار کې وي ژبه په اقتدار د درباري ژبه وي نو سوال نه راکېږي چې نن زموږ دا جګړه او فریاد موږ نه کوو خو بهر نن یو ویشتمه صدۍ ده او نن د قومونو صدۍ ده قومونه ودرېږي قومونه جوړېږي او چې کله قوم ودرېږي قومونه جوړېږي نو د ژبې اهمیت څوک نشي ختمولی او د پښتو ژبه د تاریخ دومره لویه ژبه ده چې دا هېڅوک نشي ختمولی خو په کار ده موږ خپل ځان نه راکړو باشعوره خلک چې ځان ته وایو پوهه خلک ځان ته وایو دا ژبه موږ په خپله دې افسوس پکې کړې ده چې نن په کار ده چې موږ خپل اولاد ته خپل نسل ته هغه پښتو وښیو په خپل کورونو کې د خپلو ماشومانو سره د خپلو خویندو سره موږ په پښتو کې خبرې شروع کړو او بیا کوشش وکړو نن پاچا خان مرکز کې زموږ د دې مرکز انچارج عثمان غني صاحب چې د دې علاقې یو استاد په شکل کې ریټایر شوی دی پښتو لیکلی شي ویلی شي په کار ده چې موږ زموږ سره څو ځله دا خبره کړې ده دې 4 بجې راځي 8 بجې پورې دلته ناست دي په کار ده چې د دې علاقې خلک بیا د عوامي نېشنل پارټۍ کارکونان د دې نه مستفید شي پیدا وه راشي دلته په پښتو کې لیک زده کړي په پښتو کې ویل زده کړي په کوم ځای کې چې دا کمزوري ختم کړي نو زه د یو طالب علم په څېر ستاسو وکړم او د شاعرانو په کار ده چې هغه په دې باندې هغه یو جامعه خبره وکړي او موږ هغه واورو ستاسو نه ټول اجازه غواړم او زه ټولو شکرګزار یم چې تاسو د کراچۍ د مختلف ځایونو نه نن په دې ژبه مین خلک دي پاچا خان مرکز ته راغلي نو زه د عوامي نېشنل پارټۍ د سند ته د دې ټولو شاعرانو ملګرو ته مبارکباد ورکوم کراچۍ سیند کې پرېږدو چې نن دوی دا ژبه خپله وګڼله دا ورځ یې خپله وګڼله
पार्टी का चीफ जॉइंट सेक्रेटरी और राधा राव करेवाल